سیکنډ سره زم همیرا اور د نن مهم خبرونه. خیبر پختونخوا مختلف ضلع د بارانونو لاندې راغلي. سوابۍ کې د کلاود برست یعنی د وریځې سریدو او د لینډ سلایډینګ له وجې سخت زیان شوی دی چې پکې 4 کسان مړه شوي او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي. بلخوا خیبر پختونخوا سرخار پیښور په شمول مردان چارسده کې د روان باران له وجې د نالۍ اوبه راپورته شوي دي. نیشنل ډیزاستر مینجمنت اتھارټي رپورټونو تر مخه خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې د بارانونو، لینډ سلایډینګ او سیلاب له وجې په حادثو کې د مړه شوو شمیره 650 ته رسیدلي او 920 پکې ژوبل شوي دي او راپورټ په مطابق د ټولو نه زیات زیان خیبر پختونخوا ته رسیدلی. د حالاتو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف د وفاقي کابینې د 1 میاشتې تنخوا د خیبر پختونخوا سیلاب متاثرینو مرستې لپاره اتیا کولو اعلان کړی دی او وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور هم خپل 1 میاشت تنخوا متاثرینو ته د ورکړې اعلان کړی. د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بگټي یو انکشاف څرګند کړی چې سکیورټي فورسز د ازادۍ په ورځ د ترهګرۍ یو منصوبه ناکامه کړې او د 18 ګریډ یو یونیورسيټي پروفیسور یې گرفتار کړ او هغه د BLA او مجید بریګیډ د مرستې اعتراف هم کړی دی. په ملک کې د پولیو 92 پیښې رامخې ته شوي دي چې پکې سند او خیبر پختونخوا ضلع کوز کوهستان شامل دي. په دې اړه ټول ملک کې د پولیو په ضد خصوصي مهم د سپتمبر 2 نیټې باندې به شروع کیږي. د اطلاعات وزارت چارواکو قائمه کمیټې په غونډه کې ویلي دي چې بجلی په بیلونو کې د ټلویزیون فیس ختمېدو له وجې په حکومت مالی بوج زیات شوی دی او PTV کې تر اوسه پورې کارکوونکو تنخوا او پنشن نه دی ورکړی شوی. آیل اینڈ ګیس ډیولپمنٹ کمپنۍ د بلوچستان په ضلع جلمکزي کې د ګیسو ډیولپمنٹ پروجیکټ کامیابی سره پوره کړی دی. جلمکزي پروجیکټ نه حاصل شوی ګیس به سوی صدرن ګیس کمپنۍ پایپ لاین سره شامل کړي شي. د OGDSL ترجمان وینا ده چې CRS فند د لارې جلمکزي کې سکول، هیلث سنټر او ځوانانو ته فني تعلیم ورکولو سہولیات هم فراهم کیږي. دا تر دې د مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ.